یو بادشاه خپل وزیرانو له حکم وکړ چې وګورئ د ما په دې سلطنت کې چې څومره هم بیوقوفان دي هغه ټول بیوقوفان راټول کړئ کمعقل خلک راټول کړئ او مال یې پیش کړئ. وزیران هم حیران شو خیر د باچا حکم و یې منلو. وزیران وګرځېدل په سلطنت کې څومره هم بیوقوف خلک ټول راټول کړل د باچا مخې له پیش کړل. باچا ټولو بیوقوفانو لوي چې تاسو نه به زه ټیسټ اخلم او فاینل له چې کم بیوقوف ورسېدو چې کم ټولو نه زیات بیوقوف وي هغه له به زه یو ډېر غټ انعام ورکوم. باچا ټولو نه امتحان وایستو فاینل راوند کې چې کم بیوقوف پاتې شو هغه له باچا خپل غټ د سرو زرو هار ورکو چې کم به باچا چولو هغه انعام یې هغه بیوقوف له ورکو. بیوقوف انعام وایستو کور ته لاړو. جي ټایم تېرېدو څه موده پس دغه بیوقوف باچا سره دوباره ملاقات ته راغو دربار له. خو دغه ټایم باچا سخت بیمارو او د مرګ په حالت کې د مرګ په بیمارۍ باندې په کټ کې پروت. وزیر ولوي باچا سلامت هغه بیوقوف انسان دوباره تا سره ملاوېدل غواړي کم بیوقوف له چې تا غټ انعام ورکړو. باچا ولا اجازت ورکو چې راپرېږي دی راله رای ولې راله. بیوقوف چې څنګه راغو باچا چې کتلې د باچا نه تپوس کړه چې باچا سلامت ولې په کټ کې پروت ولې ودی. باچا ولا په خندا شوی دی چې زه بیمار یم زه پاسېدی نشم زه کودیم. بیوقوف ته تپوس وکړو چې باچا سلامت څه بیمار دی. باچا ولوي زما داسې بیماری ده چې په دې بیماری کې زه په یو ډېر غټ سفر باندې روان یم او هغه سفر باندې تلو نه مخکې هر انسان د کیږي ځکه زه ودیمه. بیوقوف هغه نور هم حیران شو. هغه ته دوباره تپوس وکړو چې باچا سلامت ته چې دومره په غټ سفر ځې نو ته به هلته همیشه دپاره واپس په نه راځي. بادشاه وله ډېر بېبسۍ کې وویل چې نه واپس زما نشته واپسي زما نشته او زه به هلته ټول عمر یم. نو هغه بیوقوف ولوي چې باچا سلامت ته چې داسې ځیله روانې چې هلته به د ټول عمر اوسېږي بیا خو به تا ځان ته هلته ډېر غټ سیسټم برابر کړي غټ غټ بلډینګونه غټ غټ محلونه به دې جوړ کړي بیګمات به دلته ولاړي ډېر غټ استقبال به دې کېږي باغچې به وي غلامان به وي ډېر غټ سیسټم به دې هلته بیا ځان له جوړ کړي وي. او چې څه ټایم دلته نه ځې نو ځان سره به هم ډېر د عیش او عشرت سامان وړی. باچا چې دا واورېدل په ژړا شو په چغو چغو یو ژړل. بیوقوف نور هم حیران شو. تپوس یې وکړو چې باچا سلامت ولې ژاړې ما خو درنه سم تپوس وکړو تا خو به هلته ځان له ډېر غټ سیسټم برابر کړي چې ته په داسې سفر روان یې چې هلته به ټول عمر اوسېږي نو خامخا ډېر محلات پرې جوړ کړي ډېر بیګمات به وي ډېر باغات به وي ډېر عیش عشرت سامان به دې هلته ځان له جوړ کړی. نو باچا وله په سلګو سلګو کې په ژړا ژړا کې ووي چې ما هلته یو سیسټم هم ځان له نه دی برابر کړی ما هلته ځان له یو جونګړه هم نه ده جوړه کړې. بیوقوف چې دا واورېد نو دوباره یې تپوس وکړو چې دا څنګه ممکنه ده. باچا سلامت تا له ښه پته ده چې زه به هلته په یو غټ سفر باندې ځم او تا ځان له هلته یو جونګړه هم نه ده جوړه کړې. ته خو ډېر سخت بیوقوف یې زما نه زیات بیوقوف خو تی هغه لیونی چې کوم دی د خپل غاړې نه هغه هار راویښ کړی کوم هار چې دغه لیوني له دې باچا په انعام باندې ورکړی هغه هار یې د خپل غاړې نه راویښ کړی او باچا یې واپس غاړه کې اچولی چې بیوقوف خو ټوله دنیا کې تی تا ماله انعام راکړی چې زه بیوقوف یم خو ماله بیوقوف ته ښکارې چې ته په دومره غټ سفر روان او تا ځان له هلته څه محل نه دی جوړ کړی تا ځان له هلته څه باغات نه دی جوړ کړي نو بیوقوف تی او د دې هار اصل حقدار تی. نو اوس راشئ په خپله زندګۍ باندې سوچ وکړئ چې څومره ټایم تاسو په دې دنیا باندې تېر کړو مونږ څومره ټایم په دې دنیا باندې تېر کړو د دومره ټایم کې مونږ ځان له هغه نه ختمېدونکې زندګۍ دپاره یو محل یو باغ جوړ کړی دی یو بوټی مو کرلی دی چې سبا د هغه بوټي سوري لاندې زندګي تېره کړو چې کومه زموږ نه ختمېدونکې زندګي ده هغه زموږ په سکون تېره شي. څومره محنت مو کړی هغه دنیا دپاره لږ سوچ مونږ له پکار ده چې مونږ په دې دنیا باندې 20 کاله تېر کړو چې 20 کاله عمر وي د 20 کالو کې هغه دنیا دپاره څومره محنت کړی دی څومره باغات یې جوړ کړي دي څومره بوټي ځان دپاره کرلي دي څومره محلات یې ځان دپاره جوړ کړي دي. نو سوچ پکار دی هر انسان له خو چونکې مونږ خو دا سوچ نه کوو مونږ خو کامیابي چې کوم ده د دې دنیا ګڼو دې دنیا کې چې چا سره دولت چا سره ګاډی چا سره بنګله مونږ وایو دا سړی کامیاب دی خو کامیاب هغه سړی دی چې هغه دنیا کې ځان له بنګله جوړه کړي هغه دنیا کې ځان له محل جوړ کړي هغه دنیا کې ځان له سیسټم برابر کړي. نو دا یو شارټ غونډې ویډیو وه چې زموږ دپاره پکې یو ډېر غټ عبرت پروت و نو ځکه مې تاسو سره شریکه کړه. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.